بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وہ دانائے سبل لکا دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے ما څنګه وچر وو وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. محترم استادان صاحبان، زمونږ د دې محفل شریک طالب علمانو او چې څونه مونږ دلته کې غیر مرئی مخلوقات دي او زمونږ دا پروګرام یا ویني یا اوري، دا پروګرام بنیادی طور د نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داغه پشان کې د یو څو خبرو د راجمع کولو د یو بل سره د شریکولو دپاره منعقد شوی. دو استادانو صاحبانو هدایت الله صاحب، یوسف خان صاحب، د هغوی د پوره محنت او د نورو استادانو د هغوی سره د معاونت په وجه باندې نن مونږ او تاسو یو بل سره مخامخ یو او دا اورو. ولې مونږ یا په خپل ملک کې د سیرت النبی پروګرامونه کوو، یا د قائد اعظم په حوالې باندې پروګرام کوو، یا د علامه اقبال په حوالې باندې پروګرام کوو، یا مختلف سیاسی جماعتونو د خپلو مشرانو مثلا جماعت اسلامی والا د سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه، پیپل پارټۍ والا د ذوالفقار علی بوټو مرحوم او دغه شان هر پارټۍ والا چې لګي هغوی د خپل مشران ځان ته رایادوي. د ځان ته رایادولو یو مقصد وي، هم مقصد دا وي چې زمونږ کم نوی نسل دی، د دې نوي نسل د هغې تیر شوو خلکو سره تړون جوړ شي چې څنګه هغه علامه اقبال وی کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تو جس کا ہو ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. په دې وجه باندې دا پروګرامونه د دې دپاره کېږي چې د خپل مشرانو سره د کشرانو د تړون هغه لار چې ده د هغې کې د خپل منزل تعین وشي. څنګه چې موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوالې باندې کویز کمپټیشن هم واورېدو، د نعت په سلسله کې کوم مقابله وه هغه هم واورېده. په دې غرض باندې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل نسبت هغه ظاهر کړو. همدغه شانې د دې نسبت د مخ په وړاندې بوتلو دپاره خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی مخاطب کیږي په قرآن کې، او ما او تا ته اورئ چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی، الله په خپل هم په نبی باندې درود لیږي، او وملائکته او د الله ملائکه هم پې درود لیږي. نو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، نو اے مومنانو تاسو هم پې سلام ووایئ. نو په دې وجه باندې موږ درود وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. بیا وایو اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. نو دا د الله تعالی د یو قسم د هغې حکم مطابق مونږ چې دا سیرت پروګرام کوو، دا مونږ بنیادي طور د درود په جمع باندې د یو بل سره د شریکولو او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږلو دپاره وایو. او خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د درود شریف یو فضیلت بیانوي، وایي چا چې په ما باندې من صلی علی مرتن، چا چې یو ځل درود په ما باندې ووایو نو فتح الله له بابا من العافیه، الله تعالی به د دې سړي دپاره د عافیت او د بخښنې یوه لار کولاو کړي. نو په دې وجه باندې مونږ او تاسو دا پروګرام کېښود چې په دغې سعادت کې مونږ او تاسو هم شریک شو. الله دې زمونږ دا ناسته په خپل دربار کې قبوله کړي. دویمه خبره دا ده چې الله په خپله وایي چې ما په مؤمنانو ډېر لوی احسان کړی. یاسین سم کې نه بچه، ما په مؤمنانو ډېر لوی احسان کړی.
نو هغه چې راځي چې موږ او تاسو ځان لیاد کو موږ الله په موږ لوی احسان کم یو کړی نو الله وی لقد من الله علی المؤمنین الله په مؤمنانو ډېر لوی احسان کړی اذ بعث فیهم رسولا منهم چې په دې خلکو کې پیغمبر را لېږلی یتلو علیهم آیات چې د الله آیتونه ورته بیانوي ويعلمهم الكتاب والحکمه الله د الله کلام او د حکمت خبرې ورته ښیي او په بل ځای کې وایي ویزکیهم او په دې کې چې کوم بد اخلاق دي چې د بد اخلاقونه کرکجن کي نفرت یې پیدا کړي نو د دې پیغمبر ضرورت ولې و چې الله تعالی په مؤمنانو دا او انسانانو ته رالیږه نو اولنۍ خبره ده چې د پیغمبر ضرورت ولې تاسو ماته جواب راکولی شئ چې د پیغمبر ضرورت ولې الله ولې وایي چې لوی احسان مې در باندې وکړو ځکه که پیغمبر نه وی نو موږ خو د الله څخه براه راست خبرې نه شو کولی تاسو چېرته د الله څخه براه راست خبرې کولی شئ نه شي کولی الله تعالی موږ ته براه راست حکم را رسولی شي زموږ